وضاحت شریعت څه ته وایي شریعت د غل نه لاس پرې کولو ته وایي شریعت زناکار سنگسارولو ته وایي شریعت شرابی په درو وهلو ته وایي شریعت دې ته وایي ته د شریعت بل وضاحت دروغ ولې تر کومه پورې به ته دا ملک په تیاره کې ساتې که ملک په تیاره کې ساتې نو خدای خو په تیاره کې نشي ساتلی تاسو وګورئ چې دی خدای په پاکستان کې هر یو حکومت سره څه وکړي که دا عوام یا دا قوم در سره څه نشي یا ما غوندې روټي خلاص ته په پیسو خرید کړي نو خدای خو نشي خرید کولی نو ار دې خدای ته وګوره چې ار یو حکومت راغلی دی او دروغ ویلي دي نو خدای ورسره څه د سړیتوب په جامه کې یو حکومت په شرافت د کرسۍ نه دی کوز شوی دی خدای ورسره څه نو زما عزیزانو دغه خدای د عرش نگهبان دا خدای د کعبه نگهبان دی دا خدای د مدینه نگهبان دی دا خدای د جمعات نگهبان دی دا خدای د قرآن نگهبان دی دا خدای د اسلام نگهبان بابری مسجد د جمعات مسله وا هغه حکومت سره څو بیا وګوره راجیو ګاندھی سره څو انجام کم خلق چې قوم سره او ملک سره او مذهب سره دوکو کی داغي انجام ګوري لګي نواز شریف هم خپل انجام وګوري شریعت بل تا نوم واغستو د شپې او سحر د عابده حسین ایڈوائزر واغست خزا او خزا نه دا بیا سم چوبره بیا شریعت بالنم تا په پاکستان کې پاس کړ پرون په نشترحال کې څه شوي د چین دمان راغلی د چین دمان بیا هغه د پاره سرکاري آرډر شوی سرکاري آرډر چې دا د چین دمان را روان دي دا به سرکاري اعزاز باندې ریسیو کوي تاسو سرکاري اعزاز ریسیو پیژنئ نو چرته کما کلمه کې سب کې کېنه چپ شته ریسیو مانا دا چې سرکاري اعزاز باندې به ورته ارکلی وای او ستړي مشي به ورته وای نو په مال روډ فورډ روډ باندې چې بیا د اوی اډینا دا تیرې دا نو په مال روډ هغه پردې ورته لګولې وې کې می پردې چې وزیر اعظم راځي ورته لګولي یا صدر راځي ورته لګولي هغه پردې ورته لګولي شریعت بل پاس شوی دی چې په کوم ملک کې به دمان په سرکاري اعزاز باندې رسیږي ما یو
حضرت ته وی مال دا ډیره بده خبره ده چې سرکاري اعزاز باندې به تاسو ډمان ریسیو کوئ وی جی ډمان نه دي فنکاران دا ډمان نه دي فنکاران ما وی خو هغه خبره ده چې غریب سړی ډولکی وغږی نو هغه ته ډم وی غریب سره سرونه وغږی نو هغه ته ډم وی او که په فوج کې یا پولیس کې یا بارډر کې د سرکار خلق سرونه او دمسه غږی نو هغه ته بینډ ماستران وی ا بینډ ماستر شي پوښوي هغه بینډ والا شي غریب سړی چې باکو باندې کپڑا جوړای هغه جوړای او معتبر چې کارخانه او باسي د کپڑے جوړولو هغه انجینیرانی نو یا رب چې حکمت اس کے ناکساں کساں شدن یا رب چې حکمت اس کے ناکساں کساں شدن به حکومت پاکستان هم بابوما شدن معتبر سړی کډم توپ کوي افنکاری او غریب سړی کاسش پیله وغږی هغه ډمی تاسو خیال را اوس د سینما اکټرانو تاسو دم نه وای ته فنکارو اگر کا غړي هغه ته فنکار وای مونږ لږ غوندې ګډ شو مونږ دمان نو معاملہ ټوله د پیسو د دولت او د سره سترګې ده عزیزانو نه ایمان شتا نه دین شتا نه مذهب شتا ټول منافقت ته دروغ دی فراډ دی او دوکه تیر ورځو کې دی افسر پیه دی هغه غریب ډیر نیک سره یو تپوس ما نه وکړو چې جدا نوکری پرې د مال ولی ویل صاحب ناس دی په دفتر کې چې د چا اخوا دې خوا سړي ټلیفون راشي وي ورته وایي چې نشته نو زه هغه ته دروغ وایم چې نشته نو څوک نوکری پرېږدم مال هغه ایماندار ځای راته وښایه چې ته پکې نوکر شو بزرگی دے بحال پا ایماندارا محکمہ ہو کم زی تبزی کم محکمے تبزی چا ایماندار پی ڈبلیو ڈی تزی چسبرگ شی کمیٹائی تزی بیگانا بلشپا کمیٹائی والا اور روٹائی کڑے وا دی ڈبانو کمیٹائی والا د سلو کسو روټای و لګ دې کمیټای والاو نه تاسو کوي چې زه خو یو بلب غواړم چې زما علاقه کې بلب فیوز شوی دی دا بلب راته لګوي چې کمیټای کې بلب نشته نو دا 15,000 روپۍ چې ډمانو ته پروټای لګولې دی له مور خرڅه کړی وسه ډمانو لا روټای د پارشتا او زما علاقه کې تور تیاره د خلک دکی وਹੀ او په وینو کې غورځي کې هغه د پر یو بلب په کمیټای کې ګټري بند وی په سړک باندې او په سیلابونه ګرځي کټکولیان نشته په کمیټای کې چې ګټري کولاو کې او ډمانو د پر 8000 روپۍ یو لکوي چې هغه لې پیروټایو نو دغه ملک دی سرمایدار دغه دی او غریبان دا نو ایمان نه مونږ کې پاتې دي ځکه چې سرمایدار مونږ د لاسه دغه ځای ته رسیدلی نو ایمان مونږ کې چې تا ته خپته چې دا سړی شرابي دی دا بېمانه دی دا پلیت دی دا مردار دی دا منافق دی او تا غلا ووټ ورکړی یو هغه وزیر شوی
هغه بېمان او منافق او غدار تمي لره تل امن مشن ادا کولو د پاره نو پرون چې کابل کې اور بلو او ټول کابل د روس نه ډکو نو تا پرون په کابل کې ولی امن مشن نه ادا کول کابلیان مسلمانان نو ها مسلمانان نو اغي ملک د پاره نه جنگي ده خدای د پاره نه جنگي ده شریعت او دین د پاره نه جنگي ده تا په کابل کې ولی د امن مشن پروګرام نه ادا کولو چې د روس اور په بلې دو په پاکستان کې وګورا پار سرک چیزه د کابلیانو د شهیدانو قبرونه بدر تخکاری شته کنا ورشا پارځه کې چې وګوره کابلې وګوره یا به خپنه یا به لاس بنئ پډانګورو بګرځي ته چې امن مشن باندې چین تلاړې د کویت د پارا نو ته په امن مشن کشمیر د پارا ولې د هندستان ته ارش پتا سو په خبرونو اوري چې نن په مقبوضه کشمیر کې 38 مسلمانان مړ شو نن 22 مړ شو نن شل مړ شو نن سلويخ مړ شو ارش پاوري کنه اوري نو تا چې دا خویا مخ نیولې ده او چین ته د کویت د پارتلې نو ستا په گاون اته تاسو په ایمان وای زما په خوا کې یو سړی باندې ډنډې سړی رہی خېدي او یو رانه لسمی لره دی پندډو والے کیږي نو اول ما ته داخلا سول پکار دي کاغه خلاصول پکار ها ستا په خوا کې کشمیری مسلمانانو باندې اور بل دے اور په بل دے دل نږدې نه ورځي چې دیندونه یریږي او د امریکای د سره د دوستۍ حق ادا کول د پاره دی په ټولو مسلمانانو ملکونو ګرځي دي چې ټیک شي چې عراق پرې نه دی چې دا کویت ختم کړي نه ځکه چې امریکا به خفش ګرځي دي خدای بیا صدام حسین خود بین الاقوام پروګرام ومنلو او امریکا خورستو د روس په تریټ شو چې روس ولا تریټ ورکو نو صدر بوش خپل نورم کګشوا کینه خو ډیر لوی رامیو هغه چرته پرې خو چې اوس خورا سره مسلمانان هم مرګري دی زمين هغه داغه په تریټ شوی دا ستامن میشن کوي تامن میشن خو هغه ملکونو کې چې کوم ملکونه الریډي د امریکای مرګري ترکو لتلوي ترکی مرګري خیال درا ته امن مشن باندې ګرځي نو امن ممن خبره نه و خبره اوس بل د غیرت تا چې مونږ لا غیرت اوس په کشمیری مسلمانانو په کار دی کنه دی په ها چې روزانه سلويخ او دیرش د ګولو شکار کیږي ور سره تا حکومت هم جوړ کړی دی آزاد کشمیر او داغه صدر دیم جوړ کړی دی سردار عبدالقیوم خان پکې الیکشن هم کې ور سره دیوال په دیوال په آزاد کشمیر کې په مسلمانانو اور بل دی په مقبوضه کشمیر کې او ستاور سره بونډري لګېدلې ده ستاور سره فوج پروت دی تا ته اوس پکار دي چې ته داغه بدل دي هندونه وای هندو ته ورته لري تاسو هغه د هندو بم یاد شي ته په لنډای چور دېدل ها یادم دا خدا عراق مسلمانانو چې کوم ازمکه د قربانو سره عادت تا او سینې نیولې وي هغه بمونو ته چې ځان په کباب کړو هتیار غرزوه والله کې غرزوم جرګه منم جنگ به بند کم اوس و دی وای د جنگ تاوان به ورکه او د جنگ تاوان کې به موګوره دا مسلمان ملکونه به مرګي هغه ته به وای چې او د جنگ تاوان ولا ورکه شرم پکار دی څه غیرت پکار دی
اوس مونږ د کشمیر متعلق ان شاء الله چې دا आवाज او چتول شروع کوو چې یا به مقبوضه کشمیر آزادو او یا به په پاکستان هم جوړا کوو. مونږ ته نه ده پکار د بے غیرته ژوند او نه مونږ ته پکار ده د بے غیرته ملک. دا ورمخي مرمخي مونږ ته پکار نه دي. د خزو مزو تم بعد اعلان کړی چې تیار شي خدای راستی کمپنی چې دې کشمیر محاذ ته مې دا بورې مخکې کړی نه. دوی دراته دلته امبر سره میخي ګرځي او مورمړي پلارمړي دي چې دي جګه دي ورته دي غزا دي کوي. اول به د امبر سره میخي مخکې کوي. داري او سړی خزه ته وګوره کړه دا څه شړپیږي لکه ته به چې اوسه امبر سرنا میخ راوس. دا بے غیرته بے حیا قوم او دوی کولش دی جنگ کولش کټو سوشو تاسو به د خپل منډي بیاو کنيو اورې په آفرین د په مور اوس چې دا څوک داوي کوي یاره جی اخیره مو مغه وشو اجان قلار خبر اوري دا د امریکای پیټوان دا د کافرو تعالی سره کته یو بل شي تفکر دي چې په مسلمان کې د محمود غزنوی نامه ولی اوچاته ولی ځکه چې ستوره کړي وکړه کنه ها عمر ابن عبد العزيز ولی اوچت یادي ځکه چې توره کړي حضرت عمر ولی اوچت یادي ځکه چې توره کړي حضرت علی ولی اوچت یادیږي ځکه چې توره کړي امام حسین سور لسو کال وشو چې ته یاد ولی مناوي ځکه چې په 72 کسانو باندې د زرګونو فوج مقابله کړي و. نو صدام حسین په 32 بادشاہانو باندې مقابله کې په دومره غونډه طاقت مقابله وکړو د قابل تحسین نه دی. مونږ دا وایو چې نه بیا دا زمونږ مل تاسو خو هغه شرمېدلی یې پرون در کې 2000 کوره زلزلې وران کړه 2000 کوره په چترال کې او په دیر کې نو بین الاقوام تمپیلو کو چاله خیرات راوستو الا زلزلې کورونه وران په چترال کې سکردو دې کڅ بنا دې وران نو صاحب د ایران نم ورته جازو ناران د سعودي عرب نم ورته خیمه او کمبل تاسو سره خدایم قرآن کده 2000 کورونو علاج نشته دام سم ملک دی که سبا دا ټول ملک زلزلې وران کو تاسو بچ کوي 2000 کورونو د پاره دنیا تاپیلو کو چاله امداد راولې گئی خیمه او کمبل هغه خیمه او خیخي کمبل پکې دوی خزي پکې پټي اغاز په ظلم چې د هغه غریبانو هغه ویل ورکړي او هغه خیخي دوی ول د دې داسې چلو یو ځل امریکای نه غنم راغلی و د دې خلکو وزدر ته څه یو خبره نه ده امریکای نه غنم راغلی نو خخ غنم چې دی هغه دوی پټ چې پټ کړه دوی سره چې کم غنم چینجو والی چینجی هغه حبزي غوندي پکې هغه چې والی نو دوی سره یاره شو چې د مولیان شور وانه چي نو هر مولا له ویل چې مولا صاحب د 2 منه غنم خیراتی راغلی دی وای نو د کمیټه والا ماته موي چې مولانا صاحب ستا په نوم یو 2 منه غنم مال څنګه غنم زبې ګور ولوي مال ظالمان اخه خمزان لکه اسپګنم مونږ نه امولیانو ما بورای واغسته او د خار په دکاندارانو یې خرڅ کړ اغي سره د بزو په جرند وړکړو په دې قوم یې وخوړ